الله مشان به خالق و مالک ذات کوئی بندشتا الله چې سبوړي کن یو پیرو فرمایي اغل بیا شي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لا كن فيكون علماء بيجي دا مو تعبير الله كنت محتاجا یو کار چې کوي الله كنت محتاجا نه بس الله یو کار اراده کسی کړی بیا شي خبر ختم الله دوی غلبه ده دوی طاقت دی دوی رب دی دوی مالک دی الله چې سکی قسم په ذات چې هغه نه هیڅوک څه نشي کولی دی هر څه خالق مالک دی اقا امام بخاری د مور د تربیت د برکت د مور د دعا د برکت چې پیدایشي پستر په پیدا ده کوم ماشوم چې پیدایشي هم پیدا شي نن سبا سوال سوکال د رسول الله مبارک شو د امام بخاری زمانه 1200 د پاسه کلونه شو اوس په دنیا څومره لوی سلطنان دي او ډاکټران دي هیڅ سره علاج نشته چې ماشوم د مور د ګینې روح پیدا شي مادر زاد روح وته وي او پیدایشي سترګې ختمي اس یو ډاکټر او انجینیر او سیاستدان د استرو کې نظر نشي راوستي الله رب العالمین دغه امام بخاری پسترګو روخانه کبینا یو نظر یې ولا ورکو دقه چې دوی شو غټ شو نو مور دعاګانې دي د مور تربیت دي د خپل زمانه دوی محدث ته جوش بیا په دې ټول دنیا ګرځېدلې او چې څومره استادان او دوی علماء دا غوی د دین او شریعت او قران او حدیث ذکرې او دقه د احادیث دوی ذخیره دا ګوریو کتاب دی یو جلد دومره یو بل جلد دا دو جلد چې یو ځای شي یو کتاب ته بخاری شریف جوړیږي دا هغه احادیث دا یو کله مجموعه را جمع کړل او امت ته پرېخه دا دی بخاری شریف چې څومره علم پروت دی ما د مایزه په حق دغه ته حیران شي دا قرآن تفسیر او دغه رنګ د موز او د روزي او د زکات او ټول احکامات د دنیا د معاملات او احکامات اخلاق تربیت د اخرت د قیامت د فتنو د څومره معجزې د رسول الله مبارک اے د شریعت چې څومره غټه خبرې دی او ټول دین دی دا هغه خلاصہ او یو د جوړ د رسول الله مبارک د احادیث په شکل کې په دې کتاب کې راجمع کړی دی دغه اخیری باب امام بخاری د خپل کتاب اخیری باب قائمين یو دوا اسانه خبره کوم د حدیث ترجمه کوم دغه خويندو چونکه اته کا شپک کال دي انتظار دي ختم دي نو اسانه وې متفصیل نکوم تاسو په تاسو نشي د اخیری باب امام بخاری قائم کړ د دې باب نو علماء اعراض وي چې دا باب ولې قائم کوم قول الله تعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامه لما اذا ارى زمانه کې مختلف قسم خلق او فرقې دي او زمانه کې مداسه ډېرې فرقې دي چې هغه د دین دشمنان دي د قرآن دشمنان دي د احادیث دشمنان دي يهوديان او عیسایانو ته وردا خو بي دین خلک او ډېر داسې فرقې چې د دین په جامه کې دین ته نقصان رسي ځان ته مسلمان وي او دین ته نقصان رسي دا نه خبره ده دا د رسول الله مبارک زمانه نه پس صحابه ورکی بلکې تابعین د اتباع او تابعین د ورکی دا شدید فرقې پیدا شوه ذات د مسلمانانو خدا د دین او د شریعت د نقصان رسي په دا غوړي او ډارو کې او بل ډله تیر شوې ده تاسو به نو کې نشي اورېدلې معتزله وته اوس د هغه ناس خلک نشته خدای خراب یقیني ولوس دی یو ډله تیر د معتزله اصل کې د عقل برس عقل بسيط عقل دا قوي یو لوی ذریعہ ده د انسان د قوي د د علم د پاره یو لوی ذریعہ ده نو علما فرمایي د علم په ذرایعو کې او د ذکر په ذرایعو کې عقل ذریعہ ده خدا عقل څو حدود لري دا څه نه ده چې دې به هر شي درک ونی شي او به هر شي پوهه پکې انسان حاصلول شي نه د هر یو شي یو حد لکه تاسو راځي یو مثال درته دا جبه د پوهې یو آله ده په دې موږ ډېر شیزونه پېژنو هلکه مرچکې په ژبه پېژندل کېږي که نه چې ژبې له یو شي خلک وي دا مرچکې مالګه چې په ژبه واچې د خوند نه پته لګي خلک وي دا مالګه ده چیني چې په ژبه واچې خلک وي دا چیني دی خوږ دی تریخ او دا خوندونه چې څومره دي دا موږ په دې ژبه باندې پېژنو لیکن په ژبه رنګ نه پېژندل کېږي
مونږ ته سور او شین او سپین ښکاري دا پس ښکاري پستر دا جب چې سور دی دا پستر په پیژندري کېږي دا په جبه نه معلومي دا کتاب چې سپین دی او سپینوالی مونږ ته ښکاري نو دا سپینوالی مونږ ته پستر ښکاري دا په جبه نه ښکاري د چینو خوږوالی دا مونږ په جبه معلومو خو دا په لاس نه معلومیږي لاس